السلام علیکم سټوډنټس، نن به انشاءالله سیکنډ پارت سټډي کوو. دا زموږ سره میموري چیپټر سٹارټ شوی دی په ډیولپمنټل سایکالوجي کې پور سیمسټر کې. نو سیکنډ پارت کې موږ دا سټډي کوو چې ټایپس اف میموري پروسیسینګ څه طریقې سره کیږي. اوس دوه ټایپس کې څه کې میموري پروسیسینګ کیږي. یو خو دا دی چې څه دی هغه خود به خود چې کوم هغه یاداشت دي، ټیک ده، هغې ته موږ اټومیټک وایو. دویم چې کوم دی ایفرټفل، مطلب تا ته څه وي هغه ته په یو خاص سټرګل باندې څوک هغه میموري ډیولپ کړي. لکه ګورئ اوس اټومیټک خبره وکړو. نو اټومیټک دا دی چې امپلیکټ میموریز نان ډیکلریټیو، ټیک ده، دی نان ډیکلریټیو مطلب ډیکلیر نه وي، واضح نه وي، صحیح ده. دا وداوټ کانشیس ریکال وي، مطلب دا ستا په لکه کانشیس لیول کې دا نه وي، خپل خود کې دی نه وي، دا وداوټ څه دی کانشیس ریکال تا ته د دې میموري کېږي، کوم چې اټومیټک دی. اوس اټومیټک کې دې څه چل کېږي چې دغه څه شي، دغه میموري څه شي پروسیډ شي ان سیریبلم ته اینډ بیسل ګینګلیا ته. اوس سیریبلم او بیسل ګینګلیا ته چې کله دا پروسیس شي نو بیا څه کېږي، دا اوس دریو ته تللی، یو سره سپیس ټایم فریکوینسي، مطلب ویر یو ایټ ډینر، مطلب ډینر چې کوم دی نو تا کم ځای کې دغه کړی دی، ټیک ده، ایټینګ دی کړی دی وغیره. دا خبره دا میموري. بل دا چې موټر اینډ کاګنیټیو سکل، مطلب چې کوم اوس پر ایگزامپل یو پرسن دی هغه بایسیکلینګ کوي، ټیک ده، نو بایسیکلینګ کول دا زموږ سره څه دي چې دی په یو بایسیکل باندې چړاویږي او هغه چې کوم دی یو ځای نه بل ځای ته پروسیس کوي که نه، دا موټر سکل چې دی اس کی کاګنیټیو بولي. ګوره د په مایند کې سوچ چې خپه به داسې تاوم په پیډل باندې دا سایکل به په مخ کې ځي، دا رده چې کوم دی نو اټومیټک چې کله سایکل ته وروخېږي په خپله هغه څه کېږي، یو آرګنز چې کوم دی هغه خپل کار سټارټ کړي. دا شانتې کلاسیکل کنډیشنینګ دا دی چې ریاکشن ټو ډینټس اوپس دی. نو دا هم زموږ سره یو کنډیشن دی. بعد کې دا موږ سره چې کوم دی نو ټول په ډیټیل سره را روان دي، صحیح ده. اوس دویم چې کوم ټایپس و هغه سره ایفرټفل هغه دی چې اکلیپټډ میموري ده، مطلب واضح تا ته څه وي چې هر یو شیز تا ته واضح یاد وي، ټیک شه. لکه دا تا ته ډیکلریټیو وي، تا ته واضح وي، پته یې ته لګي چې دا څه دي ود څه دی کانشیس ریکال، مطلب دا ستا په خود کې وي چې دا هر څیز ته څه کې ریکال کې. لکه اوس پروسیس ان هایپوکیمپس ان فرنټل لوب، په فرنټل لوب او په هایپوکیمپس کوم ځای کې چې زموږ لارج ټرم میموري پرته وي، ټیک ده، په هغې کې دا سټور کېږي. نو ګوره دې کې څومره غټ ډفرنس شو. کوم چې اټومیټک دي هغه سیریبلم او بیسل ګینګلیا کنټرول کوي، او کوم چې زموږ سره مطلب ایفرټفل دي هغه موږ څه کېږي، هغه هایپوکیمپس او فرنټل لوب کنټرول کوي. نو فرنټل لوب او هایپوکیمپس څه کار کوي چې فیکټ اینډ نالج، مطلب جنرل نالج چې کله موږ د یو چپټر په باره کې یو کنسپټ راخلو، ټیک ده، لکه اوس د میموري سټډي کو میموري چپټر، نو په دې کې زموږ څه بیسک کنسپټ دی، دا زموږ سره څه دي، دا موږ سره د مخکې نه پاس ایکسپیرینس کې پروت دی. او اوس چې کوم نیو لرن وکړو نو دا په هایپوکیمپس کې ځي، هایپوکیمپس کې بیا سټور کېږي، پوه شئ. اوس لانګ ټرم میموري دپاره اوس څه دي پرسنلی ایکسپیرینس ایونټ، که چېرته یو پرسنلی مطلب ایکسپیرینس وي یا داسې هغه ایونټس د سره لکه فیملی هالیډیز دي، نو دا چې کوم دی دا ټول څه کې په هایپوکیمپس کې او په فرنټل لوب کې دا څه کې پراته وي. اوس موږ خبره کوو لاس اف میموري. اوس میموري څه طریقې سره او په څونه ټایپس کې دا څه کېږي لاس کېږي، صحیح ده. نو په کې چې کوم لمبې دی هغه زموږ سره ته موږ انټریوګریډ امنیسیا ته ویل کېږي. ګوره امنیسیا مین لاس اف میموري. اوس انټریوګریس څه ته ویل کېږي، نو ګوره انټریوګریډ دې ته ویل کېږي چې کوم نوې څیزونه ته یادوې، ټیک ده، او یا بناووي، ټیک ده، په سوچ کې، نو هغسې په هغې کې ته ناکامه کېږي، ځکه چې تا سره هغه میموري تا نه چې کوم پاست میموري دا لاس شوې ده، ټیک ده. نو انټریوګریډ امنیسیا هغه لاس اف میموري ته وایي چې زموږ سره کله موږ نوې چې کوم مطلب نوې یادې بنانې کې ناکامي، موږ نوې چې کوم دی نو څه کوی شو
مونږه یادونه چې کوم دی هغه نشو دغه کولی یا داسې نیو لرنینګ چې کوم دی نشو کولی. ټیک ده. نو دې څه وي د inability to form new excluded long term memories دی ده for even following brain trauma and surgery. کله چې د یو پرسن trauma surgery د برین وشي نو د دقې په ریزلټ کې دی بیا چې کوم دی نو لانګ ټرم میموري دپاره سټوریج نشي پرفارمنس کولی. خبره ورسېده. دویم چې کوم دی هغه دا ټایپس دی چې ریټروګریډ امنیسیا دا هغه امنیسیا ده چې دا زموږ سره چې کوم د ماضي پخواني پاسټ ایکسپیرینس دی ټیک ده نو هغه څه کې هغه ایر شي د دغه نه مکمل ټیک ده بھول جانا. نو the disruption of memory for the past especially episodic memory after brain trauma or surgery. نو دا برین ټراما سرجری وغیره دا سیزونه چې کوم دی د اپیسوډک د وجې ټیک ده نو چې کله د فاست ایکسپیرینس ډسټرکشن شي مطلب تا ته بیا یاد نه نو ته موږ ریټروګریډ امنیسیا وایو. پوه شوې په خبره باندې. دریم نمبر چې کوم خبره ده هغه انفینټایل یا چایلډ امنیسیا په وړوکوالي کې چې کوم څه کې هغه یاداشت نو تاسو ته پته ده چې د وړوکوالي د 3 ایره پورې چې کوم ماشوم هغه خپل ټایم تیر کړي وي خو هغه ته یاد نه وي که نه نو ګورو ته the inability as adult to remember event that occur in our life before about 3 year of age. مطلب یو اډلټ کس هغه د 3 کالو پورې چې د کوم مطلب په وړوکوالي ټایم تیر کړی هغه خو د اډلټ کس ته یاد نه وي که نه نو دغې ته موږ څه وایو دغې ته موږ انفینټایل یا چایلډ امنیسیا ورته وایو. اوس ډیو ټو پاسیبلیټي یا ډیو ټو پاسیبلی فیکټ دیټ هایپوکیمپس از ناٹ فولي ډیولپ وجه دا ده ریزن دا دی چې د انفینټایل چې کوم امنیسیا راځي دا دې وجه چې د دوی هایپوکیمپس ډیولپ نه وي. په خبره ورسېدی. دغه شانتې د ویډیو پروسس کولو نه مخکې موږ تاسو ته وړوکې اونده ریکویسټ کوو که تاسو په دې کې امین نرسنګ لیکچر احمد یوټیوب چینل باندې نوي یې نو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې نوې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه میل وشي. اوس زموږ سره څه داسې سم وی ټو امپروو میموري څه طریقې سره به ته خپله میموري امپروو کړې ټیک ده. ها جی اوس پهله چې کوم زموږ سره دی امپروومنټ ټیک شه نو یې کې دا دی چې نالج اف ریزلټ د ګوره نالج اف ریزلټ دا دی که نه کوم نالج چې تا سره وي او د هغې تا ته څوک فیډبیک درکړي ټیک ده لکه ګوره فیډبیک الاوینګ یو ټو چیک یور پروګرس تا ته به خپل پروګرس هله پته لګي چې کله تا له څوک فیډبیک درکړي لکه اګزامپل مونږ 2-3 چپټره وکړو بیا د ټیسټ واغستې ټیسټ ریزلټ راشي نو تا ته د دې ریزلټ نه پته ولګي چې زما څه دي زما څونه میموري انفرو شوې ده داسې کوم د میموري خپل ټیسټ دي هغه اخلي چې دې کې پته لګي چې د امپروومنټ کېږي یا نه کېږي. دویم چې کوم دی هغه ریسایټیشن دی. نو ریسایټیشن دا دی چې سمرایزینګ الاود وایل یو آر لرنینګ. ګوره ریسایټیشن دا مطلب چې کله موږ هولي قرآن چې کوم دی نو ټیک ده نو هغې څه کړو په کار دا دی د هغې په شانتې موږ په لاوډ وایس چې کوم دی نو هغه میموري څه کېږي زیات لرنینګ کېږي چې څوک په لاوډ سمرایز کړي یو څیز ټیک شه. اوس که تاسو کتي وي زیات چې څونه مطلب د قاریان دي نو هغوی چې کوم دی نو دا چې کله ریسایټیشن کوي که نه نو هغوی څه کړي ډېر زیات په لاوډ وایس کې وایي ولې ځکه د دې سره د دوی میموري څه کېږي لرنینګ پاس کېږي. دریم نمبر چې کوم دی هغه ریهریسل دی. ریهریسل مطلب دی مهارت چې کوم دی نو تاله پکار دی چې دا څه کوي چې ریویوینګ انفارمیشن منټلی سایلنټلی. ګوره ریهریسل دا هغه امپروومنټ وی ده چې کله ته یو څیز وګورې لږ ساعت ټایم بعد چې کوم نو پکار څه دي چې ته پې بیا سوچ وکړې خپل سایلنټلی ته هغه څیز ریمایند کړې ذهن ته یې راولې دې ته موږ دا وایو سلیکشن. صحیح ده. selecting a most important concept to memorize. selecting دغه دی چې مطلب چې څونه most important concept دي هغه ته څه کړي دي سلیکټ کړي دي په مایند کې او هغې باندې چې کوم ته بار بار په څیزونو کې اپلای کوي نو دې ته موږ څه وایو سلیکټینګ. اوس ارګنایزینګ څه ته ویل کېږي ارګنایزینګ دا دی د ارګنایزینګ په ترو باندې چې کوم زموږ میموري امپروو کېدلی شي دا یو لاره ده یو وی ده لکه ګوره ارګنایزینګ ټیپیکل ایټمز انټو چنک ټیک شه types of recording مطلب که څه دی
reordering. دا چنګ مونږ مخکې ویلې دا ګوره د امپورټنټ چې کوم مینینګفول یونټس اف آیډیاز دي هغه څه کې هغه یو ځای کې ته وایې چې دا مطلب ځان ته یې په مارکر ولیکې ټیک ده داسې په یو بولډ ورډس کې ولیکې نو هغه ډیپیکل ایټمس چې کوم دي هغه ته یو یو ځان ته ارګنایز کړي نو هغه تا ته بیا آسان شي پوه شوې په خبره باندې که نه نو دا یو ری آرډرنګ غونده کې فارم جوړ شي دی بل دی هول لرننګ څه ته ویل کېږي چې studying an entire package of information in once like a poem اوس هول لرننګ دا دی چې ته یو poem وګورې ټیک ته نظم وغیره او هغې نه تا ته څه راشي یو انفارمیشن راشي پارټ لرننګ دا ته ویل کېږي چې studying sub parts of a larger body of information like text chapter اوس یو چپټر دی د هغې ته یو پارټس وګورې دې ته موږ پارټ لرننګ وایو ټیک ده لکه ټوټل چپټر خو نه ګورو که نه صرف یو پارټ یې ووایو یو پاراګراف یې ووایو دې ته موږ څه وایو پارټ لرننګ اوس سیریل چې کوم پوزیشن افیکټ دی ټیک ده سیریل پوزیشن افیکټ دې ته ویل کېږي چې میکینګ a mouse error while remembering the middle of the list نو چې څونه هم سره څه کېږي اوس فار ایگزامپل تا نه چې کوم دی نو داسې ایرر وشولو ډېر زیات صحیح ده نو موسټ ایرر وایل ریممبرنګ تا ته بیا رایاد شي میډل اف د لیست په لیست چې کوم دی نو هغه څه کې هغې کې ته بیا هغه لیسټډ کې نو خیر دا تاسو چې کوم دی نو په ګوګلز کې سرچ کې سیریل پوزیشن افیکټ نو په دې به تاسو هغه پکچرز وینئ او هغه امیجینیشن به تاسو کلیر شي اوس راځو څه ته سپیس مطلب چې کوم پریکټس دی سپیس پریکټس دی ته چې الټرنیټینګ سټډي سیشن وذ بریف ریسټ پیریډ ٹھیک ده مطلب دا دی چې ته داسې لږ سټډي چې کوې که نه دی ته سپیس پیریډ دی پریکټس دی ته لګي چې ته 20 منټ فار ایگزامپل ته ناست یې 2 घंटे سټډي کوې 20 منټ سټډي وکړه 5 منټ ریسټ وکړه بیا ټیک شه نو دغه شانتې دې سټپ وایز کې ته څه کوه سټډي دې ته چې کوم دی نو څه ویل کېږي سپیسډ پریکټس بل دی چې کوم دی میسیو پریکټس دا دی چې studying for a long period without rest period ٹھیک شه دې ته without rest period چې ته کله څه کوې سټډي کوې دې ته څه وي ماسډ پریکټس اوس لیک آف سلیپ ډیکریز ریټینشن اوس د دې د وجې کېدای شي چې لږ مطلب په کار تاله دا دي چې کله ته ماسټ پریکټس کوې دې لپاره زیات سلیپ ضرورت دی که چېرته ستا سلیپ کم وي نو ته بیا څه ته ځي ستا په ریټینشن کمیږي هنګر به دې ډیکریز ریټینشن ټیک ده نو تاله هنګر ډیکریز ریټینشن ټیک شه اوس څه دي لاس میتھډ هیلپ ټو امپروو میموري نو لاس هیلپ دا دی که نه چې نیمونیک په بیا یوز کوې لکه چې ته وایې چې زما د میموري هماغه امپروو شي بیا تاسو نور مطلب په نور چې کوم میتھډ مونږ ویلې هغې باندې ونه شي نو بیا به څه کې نیمونیک په یوز کوې نیمونیک دې ته وایي چې memory track the any kind of memory system or add چې کوم دی usually mental fractures به ته وباسي مطلب مختلف قسم pictures به څه کوې ته pick up کوې making thing meaningfully ټیک شه ته چې کوم thinking کوې هغه څه meaningful به وي making information familiar ته چې کوم انفارمیشن څه کوې هغه familiar یو بل سره سیم انفارمیشن به ته څه کوې جوړی لکه ګوره پروسیسینګ اوس موږ خبره کوو چې څه طریقې سره چې کوم دی نو فارګیټینګ کېږي ټیک ده دې کې موږ خبره وکړه ټیک ده چې دا ټریکس دی چې کله ته څه وکړې نیمونیک یوز کوې ټیک ده نو د دقې په ذریعه باندې any kind of memory or aids نو په کار تاله دا دی چې ته منټل پکچر وباسي د هر ځای نه سترګې کولاو او اوپن او کلوز کوې او دې له وجې ستا په مایند کې څه رغېږي پکچر رغېږي میکینګ تھنګ مینفولي اوس ته چې کله سوچ کوې په کار چې دا څه وي مینینګفول نو د پکچر په باره کې مینینګفول سوچ کول بیا د هغې دا فیملیر کول نو دا موږ سره پروسس اوس پروسس اف فارګیټینګ کوم داسې پروسس دی چې د په وجه باندې څه کېږي میموري هغه چې کوم یاداشت دی هغه ختمېږي with short term memory forgetting occur in long term memory when the firmly strengthened synaptic connection among the neuron in a neuronal network become weakens ګوره
دا د دوو نیورانو په منځ کې چې کوم ساینپس دی د دې په منځ کې لکه دوی دا ریسرچ بیس خبره کوي چې دا څه کېږي چې کله دا څه وي strengthen وي ټیک ده form strengthen نو بیا به څه کېږي among the neuron and the neuron become weaken اوس که دغه ساینپس دی ویکن شه نارملی دا strengthen پکار دی ډېر زیات څه کېږي information store کی خو کدا چې ته weaken شه کمزور شه and when the activation of new network is superimposed over an old one thus causing interference in older memory نو بیا به څه کېږي نو مطلب دا دی چې په برین کې زموږ سره چې کوم ځای کې دا میموري سٹور کیږي ټیک ده شارټ ټرم میموري که د دې چې کوم ساینپس دي د دوو نیورانو په برین کې که چې دا ویکن وي نو بیا به د سره ډېر څیزونه داسې دي هغه به بیا څه کېږي د سره انټرفیرنس کېږي لکه اوس اګزامپل اولډر ایج ون کې چې کوم دی مطلب اولډر ایج کې د دوی چې کوم هغه مطلب کنیکشن وي د ساینپسس په منځ کې هغه ډېر زیات کمزوري شي نو چې کله کمزوري شي نو دته بیا یاداشت صحیح طریقې سره نه پاتې کېږي په خبره ورسېده ښه جي اوس د شارټ ټرم میموري صحیح ده شارټ ټرم میموري چې کوم دی نو هغه there are 3 ways in which you can forget information in the short term memory اوس ګوره درې هغه دي وی دي چې په هغې طریقې باندې موږ څه کوو هغه فارګیټ کوو انفارمیشن یو خو دا دی چې ډي کې دی ډي کې څه ته ویل کېږي this occur when you do not rehearse mean چې ته یو څه دوباره څه نه کوې هغه ریویو کوې نه ټیک ده مطلب سایلنټلی ځان سره نه ریویو کوې نو انفارمیشن you do not contemplate it the physical trace of such memory is thought to fade over time نو پکا بیا به څه کېږي بیا مشکل ده چې څه وشي دغه څیز تا ته پاتې شي مطلب چې ته ریویژن نه کوې ریویژن مست دی صحیح ده په مسلې بل دی دویم چې کوم دی هغه displacement دی اوس displacement is quite literally a form of forgetting when new memories replace old one مطلب displacement دی ته ویل کېږي چې کوم څه دي چې کوم نیو میموریز دي هغه ریپلیس کی تاله چې کوم اولډ میموریز دي صحیح ده دې ته موږ څه وایو ډسپلیسمنټ دی دوی چې جګه بدل یو ځای بدلول ټیک ده نو هغه چې کوم نیو میموریز د زموږ ډیولپ هغه څه کی اولډ باندې نو هغه اولډ څه کی ختم شي او نیو پې راشي بل point دا دی چې interference څه دی it is sometimes difficult to remember information if you are been trying to memorize stuff that's similar مطلب زیات تر ټایم کې چې کوم دی نو انټرفیرنس دی ته ویل کېږي چې څه داسې څیزونه چې ته ډیپیکلی چې تا دا څه کې ریممبر کې یاد کې انفارمیشن صحیح ده ځکه چې یو آر بین ټراینګ ټو میمورایز سټفس کله چې سیملر شیزونه ته یاد دی لکه words which sound similar کله چې د دوو ټکو چې کوم هغه ساوند دی دوه ورډز چې کوم هغه ساوند دی هغه یو شانتي وي نو تا ته بیا لږ ډیفیکلټي وي د هغې په څه کې په یادولو کې ځکه چې هغه یو بل سره انټرفیرنس کوي ګوره in 1966 psychologist Bedley found that participants of his study found it easier to remember words which are more distinguished ګوره دا یو سایکالوجسټ دی صحیح ده بیډلي د په شارټر میموري باندې کار هم کړو چې د وی چې څنګه طریقې سره مطلب مونږه ریممبر کو یا ډسټنګویش کو وی آر مور ډسټنګویش ټیک ده ورډ او په اسانه طریقه سره مونږ څنګه دا سټډي کولی شو نو دا سټډي وکړه چې مونږ اسانه طریقه باندې چې کوم دی نو ورډ څه کوي شو هغه ډسټنګویش لکه ګوره دا ډسټنګویش کولی شو separate کولی شو interference can either be proactive دی ته چې د before یو څیز د هیپن کېدو نه مخکې ته څه کېږي ته تیارې this is when old memories interfere with new اوس دا old memories دي یا new سره انټریکټ شو که نه are retroactive when new information distort old memories نو اوس ګوره
پرو اکټیو دا دی چې زموږ سره څه شي this is دا اولډ میموري چې کوم دي دا اولډ میموري انټرفیرنس شي د څه سره نیو سره دې ته موږ څه وایو پرو اکټیو دا دی چې کله اولډ میموریز هغه انټرفیرنس وکړي مزاحمت وکړي مطلب هغې سره انټرفیرنس وکړي نو د نیو ون سره صحیح ده دې ته موږ څه وایو پرو اکټیو او چې کله ټیک ده او چې کله ریټرو اکټیو دې ته ویل کېږي چې کله نیو انفارمیشن ډسټارټ کی اولډ ختم کی او نیو راشي په خبره پوه شئ بل پوینټ دی چې لانګ ټرم میموري is supposed to be limitless in its capacity and length in term of time مطلب دا لانګ ټرم میموري دا زیات څه وي لونلیس والی وي د دې لیمټ نه وي چې څونه مطلب سټور کېږي بلکې دا انلیمیټډ وي دې لیمټ نه وي صحیح ده still thought we can forget information through delay interference نو دا اوس مختلف قسم پروسس باندې بیا موږ دا څیزونه چې کوم څه شو هغه ایرولی شو لکه تاسو ته موږ مخکې ووایي چې ډي کې صحیح ده ډي کې دا دی چې ته یو شي دوباره ګورې نه هغه به تا نه هېرېږي شارټ ټرم میموري نه به دې ختمېږي دویم دا دی چې ډسپلیسمنټ ته څه وکړي هغه نیو انفارمیشن راولې او زاړه لرکې انټرفیرنس کې بیا دوه قسمه خبره وکړه یو پرو اکټیو خبره وکړه پرو اکټیو دا دی چې کله اولډ انفارمیشن د نیو سره څه شي انټرفیرنس وکړي صحیح ده اور ریټرو اکټیو دا دی چې کله نیو انفارمیشن انټریکټ شي د سټارټ کی سر اولډ میموري خبره پوه شولئ نو دا زموږ سره چې کوم دی نو هغه 10 نمبر چپټر و میموري هغه ختم شو انشاءالله دینه مخکې مونږ چپټر اپلوډ کړي دي دینه بعد به موږ 11 نمبر چپټر سٹارټ کوو نو که تاسو چې ته کیمین نرسنی چې رحمت یوټیوب چینل باندې وي نو پلیز سبسکرائب کړئ اور بیل د آئیکن دباؤ کې خدا حافظ اپنا خیال رکھیے